4 साल की बेटी के आंख की ऑपरेशन है कल, आंख की रसूल है, अल्लाह दे वाला रोग सेहत, अल्लाह दे वाला शिफा, अल्लाह दे शिफा। वागाने आदि चटुनों के बाद मौजूद वागाने मुख्तलिफ दी। زمونږ یو ملګری نن مور وفات شوې ده، شب قدر کې یو ورځ په جنازه ده. الله دې مغفرت نصیب، الله دې مغفرت نصیب کړي، خیر یې ورسان له صبر ورکړي. دوی بیمار دی، دعاګانې دي، الله دې ټول له شفا ورکړي. یوه ښځه مانځه کې تسبیح کوي، خاوند ورته وایي چې اوس دې مونځ وکړو نو مور به مې مړه ټولې خبرې مې درته وکړې، په زلف لګیا یم، مور به مې یې زهار نه دی. که نیت د طلاق او طلاق واقع شو کوي نه کوي، تاسو ولې سوچ نه کوئ؟ ما دا ټولې خبرې وکړې که نه، په طریقه د قیدي کلي مې ذکر کړې که نه، نو څه وویل؟ فزول لګیا یم، فزول چې د سمه سړیتوب تپوس هم ونه کړم. ورپسې شه بسم الله الرحمن الرحیم. ابواب المطالب والصفات. ابواب المطالب یعنی په دې کې هغه احادیث ذکر کېږي چې د مظالمو ذکر دی او قصاص پکې بالخصوص یو سړی مظلمه د نفس وکړي، قصاص تخصیص بعد التعمیم، نو بیا به هغه قصاص ورکړي. مولانا صاحب مظالم جمع د مظلمتون ده یا د ظلمون، او ظلم څه ته ویل کېږي؟ زمونږ پښتانه خو ظلم دې ته وایي چې یو سړی چا نه ځمکه ونیسي یا څپې راولي یا څوک مړه کړي. نه، ظلم وضع الشیء فی غیر موضعه ته ویل کېږي. بس دا ډېر لوی عام دی، لکه اندامونه خدای پاک تعالی درکړي چې ته په دې ګناه ونه کړې او ته په دې ګناه کې ادام ظلم شو. نفس خدای درکړه چې دا زما په اطاعت کې سر وچلاوه او دې په ګناه کې چلی، دام ظلم دی. پوهېږي په خبره؟ حیوانات دي، اوس غوا ده او هغه خدای پاک وایي خلقت للحراست، نو که ته هغه باندې سورلي کې د پاسه، نو دام ظلم دی. یعنې کوم څیز چې کوم مقصد د الله پیدا کړی دی، دا مقصد نه علاوه بل مقصد ته اخلي، هغې ته ظلم ویل کېږي. پوهېږې؟ ته خدای دې له مسلمان پیدا کړي چې ته رحم وکړه په مسلمان، نو ته هغه وحي وویلی، دا ظلم شو. ځمکه د هغه ده، باید کیسې فایده والي، نو ته ولې د پردۍ ځمکې نه فایده اخلي؟ وجعل شریف فی غیر موضعه کې وکړه، دا خپل قوت د پردۍ ځمکه کې صرف کړه، دام ظلم دی. نو د مفهوم عام دی. باب فی المظالم والغصب. شابه وقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تحویل او غجر خدای غافل نه دی، ګوره یو یو څیز نه دی خبر، د سزا به درکوي. انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، چې پکې به سترګې کیري بیري شي. باباجي به زمونږ داسې خبره کوله، سترګې به پکې څه شي؟ کیري بیري شي. کیري بیري پېژنې؟ داسې بخ بخ ګوري او شی به بندولی نشي او هر څه ورته بل بل شان ښکاري، سترګې کیرې بیرې شوې لکه. ورپسې شه او مقنعي رؤوسهم، ای رافعي رؤوسهم، مقنع او مقنع یو معنا ده. دا چې نیغ نیغ ګوري او پته نه لګي چې دا څه شی دی، دماغ یې کار نه کوي. شابه برضو سترګې برق نه وایي. وافدتهم هوا شوف الله وقول لهم، ګوره که نه ویږي بنا داسې بشیان. وأنزل الناس يوم تأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آتنا إلى أجل قريب نجزي تعبدون وأن تبيعوا وأن تكون أحسنتم من قبل وأن يكون من جوال ونحكم في الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد كفروا وعند الله مكرهم إلا أنهم يتجون منهم الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله ونصر الله في مضاعفات عزيز ذو انتقام. مطمئن نظر چې یو شان نظر کوي او سترګې نه ښکته کوي، مسرعین تیز نظر کوي. شابه دی ګوره یو پل به یې د جنت او د اور په منځ کې ویتخاصون، د مظالمو بدل به یو بل نه واخیستل شي چې دنیا کې هر چې ښه صفا شي او پاک شي، ځکه جنت ته مختلف نه شي تللی، خو
أذن لهم بدخول الجنة شابته لا أحد مسلم أكبر في الدنيا أكبر مسلم في الدنيا حتى إذا نقول التماويل في سنگ و تمالوی دنیا کې بنده او تبار باستلی څنګه به معلومه نو ما مثال درکړی نو باندې کې بادشاہ راشي نو هغه ته سوګلاري خای نه د ټریفیک پولیس ولاړی وته ټول لاري باندې کړی په خپل هغه د بادشاہ محل ته راځي دا غرانګي فرشتي بدلته ولاړی د ارجع خپل ځای په تبلیغي اجتماع کې هر یو انسان خپل حلقې ته به د ټریفیک پولیس ته ځان رسي کنه رسي دا غیر مثال پړوبي ځل ورکې اول سړی به د ټریفیک پولیس نه خپل ځای ته راځي یا په دې حج کې دي د هر چا ځان له مکان او ځان له کمره لا او خپل ځای ته رسي کنه دا د مثال څه شابه وقال يوسف محمد حدثنا شيخان قال حدثنا ابو المتواتر وقال ان كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا خيرم دا او دا اخبار دي ها فقال المسلم من قال ما كان على رسول الله رضي الله تعالى عنه اخذ بيده اذا عرض رجل كان قال اتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقيم ويقيم عليك ثم يصوم فيقول انا كذا يقول على ربي أتخذوا بجنود وآخرة عنه ملك على السبب وملك الدنيا ويغفر ملك اليوم ويغفر كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول أشهد هؤلاء الذين يعتدوا على ربهم ولا دعوة الله على الظالمين وأولئك هم المسلم والمسلمة ولا يسلم أو رسوى كيد زجل كيد وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن عبد الله بن سلمة قال محمد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم وقوم من يسلمون يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وأن ترجع عن سبيل او تنوین د تقلید رکوټ او دویم تنوین د پارا تعظیم کله الله طرف نه دی ها وبه قال حدثنا عثمان بن بشير قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبد الله بن ابي بكر بن عبد وعبيد بن سعيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه تفصيل رسل روان دي ظالم سرسنگ انداد وكم وبسيب قال حدثنا محمد بن محمد بن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا امر ما كيف نقول ان قال تعمل خيرين لا فنفرت الجنان بنت كذا لا ترى امداد في الخير عذاب نبي بچكان قال المظلوم وبه قال حدثنا سعيد بن ابي قال حدثنا شعبان بن عبد الله قال وهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب فذكر يا الاسلام بن وتشميل الاحسن والسلام ونصرة والتنوير وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو سلمة عن زيد بن ابي بكر عن وصف الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يقلب من يجد باید چې دا شباب د ينبغي نه دي ها یو بل لکې لکه دیوال چې یو بل لکړي دي او تشبیه کې په دغه تومیات کې یعنی یو بل سره کلک شاته ودرېږي یو بل په مظلومیت کې مدد وکړي یو بل سره ودرېږي ها الا من ظلم دې معنا امام بخاری کوي انتصار بادشاہ ته وایي چې دا ظالم دي دا غیبت نشو مالته بدل والا قوم ظلم وکړه والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون بالکل انتقام غشتي شي په د بادشاہ په ذریعہ په خپل نه قانون دا دی چې په خپل خلک دی یو بل سبب بدلی اخلي نو بیا په فساد په الارض شروع شي دا ارچا کې خو ضبط نه تب ولانه چې ودرېګه زما پلاری وجري زم وجنم نو کتا په دزو کو او پردیس سره ولګي او کتا په دزو کو دوه لګیدل او کتا په دزو کو بچ شو سبب هغه په مخه دزو کو زه خدای بچ او که ادر باندې مخ شو ته په لار کې ته وښته نو بیا وسکه ګوره دې کې ضبط او مماثلت ممکن نه دی وایي مخکې ده ها دي خلق مبدل چې موږ ذلیل شو خامخا به انتقام غشتو قاضي بادشاہ له بدل او چې کله به قادر شو او قاضي به وته چې بالکل د دې بدل اخلم بیا عفو ولا ودې کې به دا مقصد او کدا چې قاضي له بو نظم بیا با دا خو زموږ ذلت ته تذلیل مو دی ها بابا حکم الله قوله تعالى ان تقوا خيانتكم فعوضوا وانتم ان الله تعالى يكون قديرا وجزاء سيئه بدل في اخلاق الاجتهاد اصول مطابق باصولنا شابه لذا ما صح عنه قال الله يكتب الى قوله تعالى
فربما أصاب الحظ الظلمات يوم القيامة وفيه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن مالك قال عن عبد الله بن جابر بن عاصم بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الظلمات يوم القيامة. أو تياري تيارون مراد يأخذ ظاهري تياري مراد ظاهري في قبر كيف ياردا أو ذيك يوم القيامة يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم كان بنور دي أو منافقين تبتيارني چې مونږ ته ودرېږي نقتبس من نورکم او یوم القیامت اطلاق و دوزخ په کتوره تیاره ده او یاده چې د دې نه مراد انواع د عذاب دي د تیارې نه اوس هم ووایه لکه ګوره ډېرې تیارې راپسې وروسته را روانې دي نو ذکر د تیارې او مراد ترې نه عذاب او مراد ترې نه انواع د عذابونو دي شابه ظلم مه کوه خیره به درته وکړي قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن قيس عن ابي عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي جبريل وقال اتخذ عبد المسلم مطلب دا چې ظلم مه کوه ذکر د لازم مراد نه ملزوم چې ظلم وکړي خیره به درته کوي او خیر یې قبلېږي ذکر د لازم مراد نه ملزوم چې ظلم مه کوه فإنه يتبعه من الله حجاب ومن كأنه عظيم عند الرجل فعل العالم والنبي وسلم ما ته وګوره وته تحلیل دي دیو کې چې ما وبخا نو بیان د مزامي به کوي که به نه کوي نو مولانا صاحب که چرته دراهم دنانیر نو بیان دی وکړي او خپل قدر دې موته وښایي چې دومره شی دی شته او که دراهم دنانیر نو بیا خیر دی مطلق هم ویلی شي هلکه ما ته یو بل سره گپ شپ لګولې دي ما به ستا غیبت کړي تا به زما کړي بس تفصیل دی نه کوي بیا چې دا مې ویلي دي دا مې ویلي دي ما وبخه او په پیسو کې به مماکسه کوي په هغې کې به مسامحه نه کوي زموږ په کلي کې یو اخون عثمر دی هغه به دا چل وکړو چې دا په سخات پیسې به یې ویشلې پیسې به یې ورته ورکړې درې څلور ګېرې هغه ګېرې ورته مونږ وایو دا د روپو بنډل نو ده به لس 115 روپۍ وویشل دوه درې بنډله به ورته پاتې شو نو د مړي د به په درېیمه خوارج ته یې ورغی یا په دویمه او به جیب کې وې یاره وي ستاسو اسخات کې څه پیسې پاتې وي ستاسو لږ ځان له شی چې دلی درکړم هغه ته د مولي صاحب راستا شو هغه بیا څوک نه وي که نه نو دا طریقه ګناه ده څه پیسې پاتې هغه ته یې ذهن کې ور واچوله چې یو 50 روپۍ به پاتې هغه ته دې وایي چې نه 800 پاتې دي او 1500 پاتې دي بلکې ضرورت هم نشته دا پیسې واخله والا ورکړه بیا درکوي یو که نه نو دا ځان له یو علم راګیر دی دا ځان له یو علم راګیر دی چې تاسو هغې کې لږې پیسې پاتې لږې پیسې پاتې څه معنا ده جبلیت بیا لږې خو دا معنا چې 15 روپۍ پاتې دي یا 10 روپۍ پاتې دي نو هغې ته لاس نیسي نو دا شیخ نه دی دا مختلفه طریقې دي داسې به نه کې وفيه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سعيد بن مقبري عن ابي بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه ياتي فيتحلل من الدنيا قبل ان يكون دينار دولة درهم إن كان محمد صالح مسلم بكلمة بمكين وليس يكون محدثا ومن سيئات السحر في الرحمن عليه فلا تعرف أن قال سعيد بن إنما جميع المقبولين عنه كان من عميق المقابل قال الله من المتعب المقبول وهو لا يبني البيت وهو تعب ما يتعب وما يتعب كيسان ومن حلله من ذنبه فلا رجوع عليه ومن قال حدثنا محمد عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها ولې ورته مقبوري وایي مقبره غاړه کې به اکثر کېناستې ده هغه کې سړي ته خدای وخیره تېرې یادي شبه مستكثر څه دقه خبره ده فائدة ډېره نه اراده لري ان يفارقها فتقول تاخذ وتسوي بما طلاق منك واجعلك من شاني في حل بس ما طرف نتا حلال بقبل اخذك وقبل خير ترجمه کې ولا طلاق قانون لا پورې ما پورې کوا نو یې امرات خافت من بعد نشوذا يرازان څنګه دي ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير لو صلح سيشا وتقدم وتقوبخ الحق وبخليشي دا مخکم تیر شو او دوباره ضمن ذکر کوي بس ما درته وایي
چې بعض علما زمون خپل احناف په دې کې اختلاف لري بیان یې نه کوي بس وی بخوي بخدات نه لخوا دوه کسو شریک والی وي او ساتي پیسې وغږي او ته ورته وی چې بس کې دي چې غلطه ملته شي یو بل بخو نو هغه خو تغلطي وبخلا عمدن چې کمال والي هغه خو نه بخلي کی او تبوي چې ما دنه دون مال وهلې یاد مې نه دي خو ما بدون مال وه ما به پکې کور ته ډوړې وړله ها تفصیل ورته وایا جمعات کې امام او قوم ته ما بخې او ما بخلې دا ورته وایي چې تاسو کومې پیسې راکړې مدرسې د کتابونو ټول ما په ځان لري دا حقیقت څنګه یعنی لیکلي دي وګوره دا یعنی لیکلي دا ټول مباح په دوسه کې به وبنه په دوسه کې وبو دوسه کې بنه چې ګری په دې چل ول بازار خلاص کی موږ یو زمیدار اوس له پات دی بخي او پاسه ما والد ته بیره دی بزور اور سره نو ما په مخبره کې تقریر وکړ ډېر عجز نو ما لکه دا زمونږ زمیدار پاتې شوی دی او مې خامخا زمیداران نه کلته زیاته کمې کېږي مې امام بخلې او مې تاسو مو بخې د ډېرو خلکو زمکه ورسره پاتې شوی دي خلکو یې خام چې په تا والد سره خبر شو یو دی بخا زغلی شما مال زمو بخیر ته د جمدین نامال لمالک استاد نه دا واقعي استاد ویزه نه بخته څنګه او بخل کول ظالم سره بخي او واجبات طبيعته بخل کول بخي ظالم سره ها او د اخرت به کم خو پرېږده چې د نه کې من راشي دا حرام خورې په برکت کې او یا زمون ګناهونه په ورپاشي إذا خلينا بخل طب خلكم مفتوكي بخي ولا بخي تسوي كيف بخل محاصل لمسألة داري إذا التحلل كيف بدأت إبهام نكى ها دام دكتة يا ولا ربا ها وبه قال حدثنا أبو طالب بن يوسف قال فأنا بحديث جنا كان الإنسان الشافعي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شراب كثير من المؤمنين ولما كان وكفر الولاية عجيب استدلال کی عجیب خدای ته غره ابو خالد دومره د استدلال تو اذن کې څه مطلب چې حق استاد او خدای ابو بکر لور کې متقل الحق وتاو باخي او پته نه لګي چې سونه او ببس کې د جام نه صبر حق دې پکې هغه وتاونه وي چې نیم جام ولا ورکا یا صلح یا ربع دا په اباحتي امور دي دې کې څه بخشش دی وایي په خبره دا په اباحتي امور او دا حق مستحب دی واجب نه دی دا خو د مالک په خاطر مستحب دی چې خیواله علاوه بل څه مول کولی شي او خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذہین انسان دی کنه پټي پټي خبرو ته د ذهن سبقت کوي ها قال بزور ولا جان ذات مشتبه ها واه وبه كما قال مثلا الأرض وبه قال حدثنا أبو من قال حدثنا جلال بن قال حدثنا شيخ أبو عمر عبد الله أن عبد الرحمن كعب بن سعيد أخبر عن سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله بشيء فوقه سبعة ما يرد كي يا ساري او خزرات خزي بور قفصار نو ساري او خزا وی چیرې مولوی دمو یو خبره راغلی او موږ یې ګناهونه کړی دي او تا بیانونه مولوی دې اوس موږ لا خوب ناراض نو دا خاون موږ خبرو کی خاون دی چې دا چې موږ یو لیول دې بشپې تیرولې لکه شپې دا معنا چې سایتو وکړه پر دې خدمتونه نو دا زموږ لاس د پردي جامونو او لوخي پیاله مې راغلي کنه بعضې وخت کې په سامان کې اخذ نه مولوی دې وکړه پټې کړې دي دې درو پټې کړې وي مجبور او چې غریبانه چا خدمت بم کو جام هم چانه پټ کې چانه لوخي پټ کړي جام صادر جامې پټې کړې دا وی درو وي موږ پټې کړې دي اوس توبه او باسو بل ورته هم یو ډیره خبره ډیره عجزه خدمه پرې ځات راخپش نو ما ورته چې تاسو چا سره مزدوري کړې دي لاکه ورته وای چې دا چې موږ هغه وخت غریبانه او مجبور نو موږ تاسو پټ غلا لفظ خیر دې نه استعمالو تاسو باندې لوخي موږ سره وړي تاسو باندې جامې موږ سره وړي او کله ته یاد نه خیر دې ورته وای چې تا جامې لوخي موږ نه یېږي او وړي دي دې عمر دې څو وړي دي هغه دا توبه پروا نشي توبه پاتې وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثني محمود بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا عن قال فيه بن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله
نو په ځان سره دا مشوره ورکړي آداب دی ولې پر دې مکه باندې په کوټه راشي فإن سقال من ولا مقيد قدر الشبر من الأرض توقه من 7 أرض الله د زمکه او یا اوس مکو پورې بدالت بغاړه کې واچي قیامت پر او یادا چې توقه من 7 أرض مجازي معنا کو چې دا د لیش ته سزا به خدای نه درکړي د لیش مقدار کو کم دی دا چې څومره عمق دې د څومره زمکه د غصب سزا به خدای تاسو پوهیږئ په خبره ولې ځکه تا دغه ځای ونیوه لاندې مو سره ستا شو ورپسې شه او سبا چې دا کس بوډاګان زمینداران دي دا ظالمان پردو خلکو له ځمکې زیات کوي لکه دې زمیندار دی مالک یې بل دی او چې کله یو یې کوي په ساسپات باندې پټې وي په ساسپات باندې پټې وي دا ډېر ظلم او ګناه ده او یو مطلب چې خاصه شو نو د ځمکې وغاړې ته پرېوتې یو مطلب شو یا هغه جدا سزا ده جدا ابن مبارک په خراسان کې کوم کتابونه کې نشته دا بصره کې چې د مرګو ته شاګردانو ته املاوي نو هغه کې دي ها دوه کسان خوراک خوري یو کس به دوه کجورې برخې خوري ته نه لکه دا پردي حق وهل دي د هغه نه تپوسو کې جوړه وږې ما او تلوار مې ده نو زه به دوه وخورم یا صحیح چا به دي أن رجلا فريقا فرقا كان غلاما فقد نقل الإسلام بقامة الدنيا ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة ورسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فرجع رجلا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد أتمنه فقالها فأخذ من الجوع على الاتفاق وإن كان احترام رحمه عن الدنيا وعن كان يسعى رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسل إلى الله ألا تقدموا فقل اسم القاسم القاسم كذلك ويعلمه وإن كان ولا فورا إجازة ولا محترم. وإن فاتنا أبو عبد الله بن الله بارك الله وقال يا بني أن جاء حدثنا ورسول الله أن ذي ومن يوم كان أخبرهم أنها وكان رضي الله تعالى عنها ورسول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الله تعالى حدثي فقال إن فقال ما أشكره يوم يأتي فهذا ربكم يقول عن الله أو جبنا بتيزي ذا خيالكم كده صادق وما بخطأ فاعتلب وقمد فيه بذلك قد ظاهر سيدا ومن قضيت له بحق المسلمين فذا قطعة أورد فليأخذها وفليتركها يعني واخلي أو يعني بأفريدي دا زاجران هو كما مخطا كوي أو نور بديك للتفصيل لازخة قضاء دا قاضي ظاهرا أو باطنا نافذة دا أو قضاء دا قاضي صرف ظاهرا نافذة دا وباطنا نافذة دا دیکھیں بے امام بخاری پر ہوں گے اعتراض کئی التبا تفصیل لتقوم ہاں مت گئی ظالم مظلوم یوم السرا نو کنزل لینا کئی ہاں وإذا وجد مال ظالمه ماذا تريد من هذا برست راش ديتا مسألة الظفر ويفزوي سرا یو سړی دی او هغه باندې زما پیسې پوری دي او دا هغه څه شی ګوتو لراغی نو په قدر د خپل حق ایثارول شم کنه نو درې مذهب دي پکې امام شافعي او احمد ابن حنبل مطلقاً ایثارول شي په دې مثلا 100 روپے د صادر ګوتو لراغی جامع ګوتو لراغی سیکل ګوتو لراغی موټر سایکل ګوتو لراغی په قدر د خپل حق په خپل شی وسلو باقي بدل ورک امام مالک سے وی چې نه دومره ته وسولول شي چې څومره کې ته اوسوا د غرما وي ځان د سپیکر د مالک ته مذهب لګوږي اسنګا لکه 100 روپے په زمادي زرد زید زرد عمر زرد بکر او دا غریب دی اوسه د کتاب باندې ټول راغی هغه کتاب د 100 روپو دی نور سره سمشتا
نو دا د خپل حق د مالک ته پنځه نشم غشته دی کتاب سره ما څومره حق متعلق دی ورته د 2.5 زما ضرور کسان دي نو 2.5 پورې د وسولو شم دا به خرج کوم د دوه عادلانو په مخ کې په ځل خرج شو 2.5 په ساره کوم باقي بدل اور کوم چې دا نور مالک څخه او زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی وی هغه دي چې وسونه وای ا دې کې وی جنس په جنس کې لکه پیغام می پوری دی غنم می ګوتو لراټول خپل حق وسولو شم دراهم پوری دراهم را خپل ته وسولو شم د نانی پوری درانی دی هغه غصب کړی اب یعنی کم جنس چې پستا پور دی قرض یو کته دی اقا جنس له ګوتو را لغه کې ته غشتي شو بلکې ته نشه غشتي پیږي په خبره دې کې امام صاحب مذهب مضبوط ته ځکه دې کې جزاء او سیئه مثلها راغله نو دې کې د اوسوه د غرامو نشتا او مثلها لفظ امام صاحب مؤید دی چې کوم سیس دا غیر مثل ګوتو لګل شي مماثلات اگر چې شافعي او احمد وایي په مماثلات عام دي کوم مثل سوري وي کوم مثل معنوي وي امام صاحب مثل سوري خالي جلدنا دوسر پسې وقال من كان يحاسب ولا وإن أخذ تعقيد بسنها في صوته على وإن قال من قال ذكر امام ظفر قولم دی بعد مشایخ د ظفر قول اعتبار ورکړي دي ها امام ظفر ته وایي چې د احمد او د شافعي مرګري دي چې او مثل سوري او کمانوي دوسر پسې امام ته وایي فعاقب باستماع وقتم به چې کوم شی دی پوره د اقا شی راغی نو ته خپل حق وصول لزیات بل جسنا نه او ظفر شافعي احمد بن مماثلات عام دي کوم مثل سوري وي او کمانوي وي قیمت هم ته هغه ورته راشتي شي شبا حرج عليك ان تدعميهم بالمعروف غره دا ظاهر کې امام بخاری نه نه مسلک د احمد او د شافعي دی ولی مولانا چې بالمعروف تا حق ته باندې پورې دی حق تا د بچو نو که جنس کی او که خلاف الجنس کی وي الله اکبر کوئی دی لیکن زموږ امام صاحب سوي نه ویلا په جنس کی وي په جامو کې په حق ته معروف جامه ته چاو په روړای کې د خوراک حق ته په معروف طریقه روړای او بو کې د حق ته په معروف طریقه او بو دوسر پسې دا هغه زمانہ وا چې د مجاهدینو د پاره چې کم ځای به جهاد کو پنځه غوان ډوډۍ فرض شوی چې خامخا به ورکوي شبه او څنګه چې په حضور منهم حق حضور دی واخله تاسو حق دی حضور واخله دا غوي مطلقه خپل جنسي کې خلاف الجنس وایو نه ډوړې تر ډوړې به اخلي ایسے به نه ګناه ده په کې په خبره او وبو ته ضرورت یو په پته اخلي ترکارے تاجت ترکاری باقیاتی شی بنا لے ہاں سقائب کے من سقیفتنا دې څه مناسبت دی لکه یو سړي د لارې په خوا کې یو سفر جوړ کو دی پکې کېني دا ظلم دی که نه دی چې په خپل ملک کې ظلم نه دی پوه شوې او که لار دې پرې تنګه کړه یا په پردي ملک کې دې جوړ کړه کاره خبره چې بیا دا ظلم دی د لطیفه بنو ساعده دا په مدینه منوره کې خزرجانو یو ځای جوړ کړ نو دا کې جایز دی دا یو سفر دا شاملاتی دی شاملاتی پیژنئ دا ټول قوم مشترک هغې نه هر سړی فایده اخیستی شي dari pura suam kita sudah buka mula ya. Babab د شفقت د یو د آدابونه دي ها او قانون د کوی دی چې لرګي د ځای ورکم سبب غون دیوال لا نه قبضه کوي نو بیا باندې کولم شي ها تاسو په ولو کې
یعنی پتا څه به دا مقاله دربار کما دې مفارغ عمل پکې وته نه کوي شبا او خلق له کې راځي چې لږ دې ورته خو دې واځه نه قبضه کوي ځکه ابو هريره وی او ابو هريره تفصیلونه چې دا آداب معاشرتي عمل پکې لري راخلاو کنه تاسو ضرورت پیږي لا ضرر ولا ضرر چې اسلام یا مو دې زمانہ کې مو ورته اته دي گاونډي خوي ضرور دي خیر چې ور دې کړي زمانہ کې دا چې دیوال ولرګي ورکه بس قبضه شي او بیا سبا ستاسو د بچو داغه د بچو لوی جګړې په جوړي ايو لوی مصیبت ده ها وبه قال محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا عبد الله عنه قال كنت من من زياد فكان هم يومئذ اشوف رجل الكلام الذي لا يعلم ان خبر تقريبا فقالوا هذا كل احد ظلم نه یا زمان نه دا حرام شي او دغه زمانہ کې خمر جوړول منه په زمانہ وها او کله چې دوی شو نو دا خو ضرر نه دي چې مسلمان ته خیر دا جزا کوي ورپسې اصلي جمع د سنا او تا د کور سره متصل دی خالي او جلوس فيها جلوس على الصعودات بعد خلق پډېرو ناشتي دا ظلم دې کنه دې نه دې کو خامخا خلق کینی شبا ويتقصف عليه راجما كده بقدر النساء والمشركين وابنائهم راجب بكم منه حضرت ابو بکرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا شابته إياكم عزلوا أنفسكم الجلوس على الطرقات يعني في الطرقات فقالوا ما لنا بد مخلص منكتا بل زي منكتا إنما هو مجالسنا مكننا روانا دمداتي نتحدث فيه قال فإذا بيت من المجالس فاتوا الطريق حقها وقالوا ما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر باب الآبار على الطريق إذا لم يتعذب بها ترجمة الرب شارح في تنبير حديث كرازي دا هغه کوي چې بل مسلمان ته ضرر باندې ځي دلار یو جانب دی او فالتو دی نو په پکې وباسا یا د چا ملکیت ته تاسو ته کوي چې وباسم چې مسافر ته وبس کی ها او په خوا د په وطن کې دا اوس خو چې دا بمبې راوته او بل په خوا ټانګي وي او پیاده سفرونه زیاتونه دي ضرورت اوس هو موټر لارې موټر سایکل دي نو ضرورت یې کم شو زه پځې کویا زه پځې زما ده یادو بلې دا یخ وی کې وته یو مرزو دلته کیو او شعر علاقه زموږ رشتہ دارانو موږ باندې کړو په ګرمه کې یوونو لاندې روانو پیاده بستو دا موټر لارې په زمانه کې کم وي نو یو کیو یخ یو به وي هغه د خلکو یخ وي یا هغه سره خاطی او دوه کوله جوړ شو هغه د خلکو یخ وي او ټول علاقې ته یخ وي دا کوي زما خپل یا زبدین مدرسې نه تلم په سایکل باندې دلته سبق وي نو دلته چې زمونږ د مقبرې نه دی خوا ده خلک یو پیو اوس په جومات جوړ شوی دی ښه مزېدار اعلی یخې وي چې بوتره ورسره وه نو ما ورته یې کله د ماسپښین لمونځ وکړ ډېرې یخې وې نو دا د مقبرې سره خوا کې دلته دا جومات کې دی دې کې یو پیو او ښې اعلی خوشته یخې وې د هغه چونګي سره یو پیو هغې کوه خلک او بل دا مسله وه چې هغه کوي سره به څه چلته وه هغې سره به یو سبیل غوندې جوړ کړی نو اسکو به پکې وبس کوي هغې نه د خلکو یو سړی مناستو اسکو والا به هغه پیسې هم ورکوي څلورنیز او انیز به یې ورغورځم لکوټې هغه به اوبه رسټې هغه به یې ډکو اسکو به یې راوستل هغې کې به اوبوس کړي بیا به روان شو دا د دې رضا وه چې هغې په نیمه کې د بایپاس سره دلته جوړ کړو نو دا ځای په ځای دا کویان وو د لارو په غاړه جوړې خلک که نه ورپسې شراب او ټانګې ختمې شي ټانګې لاړې چینچان دومره ډېر شو چې د تا ټانګولی شکست ورکړه ورپسې رسول الله مبارک ذکر کی رات پہ نہ کہ
اضافي ولې په لاره غاړه کې جوړه په طریق نه معلومیږي بس آداب دی کیونکہ دا لارو ذکر دی دا افنیو وسر آداب دی علیا بالخانه اوچتا یا غیر اوچتا فسطح کی وغیرها سطح لزمکی دا پاسا کوتا او غیرها پچت کوتا بالکل جائز زیادی دا پاراو چی دا کسوی چی دا تا جوڑا قبل مسلمان گاوندی دا ضرر شو او پاقا بنور نلگی هوا بنلگی نا خود ما ملکیت دی سو سوری با پاکی پردو کورون دا نپری دی امور جواز اشتا یو قلا دا قلا دا قلا ستوی قلا اوچت دی یکسر بالا خانی توی دی مناسبت دبا dari Madinah kiwi Rasulullah Mubarak perintah mereka. Siapa-siapa mau nonton? الذي قال اللهم إن دبيت الله فقدرت لكم على حفظ معهم فعلى وقت معهم في الكتاب فقدرت ما جاء في الكتاب عليه من الكتاب الجواب فقلنا من المؤمنين من المرأتان من أفراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل لهما إن دبيت الله فقدرت لكم على الله لم يأذن على النساء ولا تزوى حتى لكم أن تقرأوا الله حديث عندكم فقال إني كنت وأنا وجاء من الأخبار الذي أميت بذلك وإني لما على النبي وقلت ورسول النبي صلى الله عليه وسلم يدري من وحده كما هو كتاب الله يقوم من ذلك جميع أمرنا إلى أمره إذا فهمتم كنا ما تنقلنا بدون الساعة فلنقدم ربنا انظر الحديث سيرة الجيل الشباب أنا صليتهم قوة لكم نساءهم فلن تعالى يقول لي أخي من ذلك خير الخير فاستثنى لهم إمتي فرجات من فرجات من خلقنا فرجات فقالت لهم كلا أنه لا تعالى شغم فقط هو هذا ما له جواب الأسلام فأفزعني ذي ولي خبري ويرى ولما فقلت خابت من فعل منهن بعزيم خابت أو تلبست بعزيم فلوك هناك مبتلى أشواء ولذلك رسول الله مبارك لجواب ورقي أو لدلول فكي وذكوي ثم جمعت علي الصيابي فدخلت أزياتي جامعة سفر دفار من ذي استعمالي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحدى كنا يموسيكي رسول الله مبارك ترى أو باب مفاعل اليوم ترى اليوم حتى الليل فقالت نعم فقلت قاضت وخزرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب لأجل غضب رسوله صلى الله عليه وسلم على كبشكوي لا تبصري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراجعة مخوف شيء ولا تهجريه وسليني كبسي من في مانا هوانا أو دوقتني كتابرا أن كانت جارتك عائشة ذاتنا دولة ومحبوب النبي عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم علينا مقبل كتابنا مقبل شوير وعائشة وكنا تحدثنا وبدر مدى قبل كل غسان يعني ملك غسان تنعد النعال أسكن لنعدون والكبي التحقوب عن غوص بنتكوي سفرت يا نبي لنفس غزمنا فنزل صاحبي يوم نوبته مدينة دلال فرجع عيشان فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنا أيمن هو فقضيت ذهبت كفاتل فخرجت إليه وقال هذا أمر أجل فقلت ما هو جاءت غصان ملك غصان يا أهل غصان قال لا بل أعظم من ذلك وقع أعظم من ذلك وأطول ذاك دليل خبر الحلقي بسيطة طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أزواجه قال قد خابت حفصة وخسرت دلول غمت كنت أظن أنها لا يوشك أن يكون فجمعت ولي الثياب فصليت ذات الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مشروبة له دق فٹیٹ کی مناسبت سے بالخانه مشروبه وتوري وي او بو پکې پرته وي چې هوا پی لګي او یخي وي بس یې راکوډي ټکی لرلو بالخانه جوړول لیکن ناشتا کول جائز فاعتزل فيها فكذان لشو فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو زاد غريب مشروبك لمخالف فإذا فجئت المنبر فإذا حول الرسول يبكي بعضهم فجلست على الثلاث خطوة فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت
حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت وقلت للغلام فذكر مثله وجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ماجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام رباحنه يدعوني ماذا أواك وقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يا حفظ تدلون بكيرا يا توجه يا نوار وصلا يا تبل سيستي مسلوك وحي وغيرك نخلا ودخلت عليه فإذا هو مستجون وبلغ إلى ذلك كجوري وصنوا باقي كفار کی باقي ورخاتا على رمال حسير فقام ذبذكي ليس بينه وبينه فراشه ومن عليه السلام وطمان داغ رمال في تبستر أثر الرمال فان وصرفه بجنبه المبارك متكئ على وسادة بالغ سرمنه أجل هذا النفق لكجور قواني فسلمت ثم قلت وانا قائم أستطلق لساءك حمد مقدر ذبر فعبصر إليه وقال الله ثم قلت وانا قائم أستأنس وبس وشعشم الله أكبر وبدأ اشتغال لك مشتبيتي ونس بيداشي لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء ولما قدمنا على قوم تغلبهم نساءهم فذكره وذكر وتوكل إذا مخلد آخر إن شاء الذكر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم او دا ول تبسم نه کو په خدمات یو د چغواله او خدای کتاب ولی پات غالي دا جواب راکړ بیبيانه دي جواب ورکړي پیږي باغی مسکیش ثم قلت لو رأيتني يا رسول الله ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كان جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة في أوحان يعني عائشة لبيرا فوقها أوغا فاجتمنا نواغي تبغوصاني في مور تبغوصاش فجلست حين الأولى فعمر دون ربي ولا ذلك ناستينشي إذ بدل مسكيشو ناستا ثم رفعت بصري في بيته والله ما رأيت فيها شيئا يرد البصر جزان تنظر راكاي ذان ترى قول خشيري دیوال یو درې سرمنونا وقل عبد الله مني وسلام امتك ولې بیا وجه بیبيانه جګړې منکی په مال بړې شي امت یې ښه ان فارس ولمس عليه موت الدنيا هم لا يعبدون الله او موږ عبادت کوو نشتا بزر متکئ کې ناشتا قال او بشك انت زمون دین غلط دی ادا موږ دین صحیح ته خدای ورته مونږ نه راځي ولای قوم عجت لهم اجر طيبات مضاف قدر فوقا في الحياة الدنيا فقل يا رسول الله استغفر لي فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أرسل إلى عائشة وكان قد قال معنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجة وغسين عليهن إذ عاتبه الله فلما مدت شويشونا دخل على ولذلك ما خبرك له وقال لا غير خبره هذا توفيه وتسبب مثالا ذلك فبدأ بها فقال عائشة إنك أحسنت الله تدخل علينا شهرا فإن أصبحنا باسم وجهه أعود وأقول جملة ببيان خفيش من اليوم والغد فقال نجم الشهر 29 وكان ذلك شهر جفا مسجد 29 قال آية أنزلت آية التخير فبدأ بي أول خضم شكو ما شروع شوا فقال جزاك لك أمرا ولا عليك إلا تعجلي حتى تستأمني أبويك قال علم النام وذو تقطع جمهور فلان لم يكون يأمراني بفراقك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى عظيما قلت وفي هذا سامر أبوية فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة بشابته قدمي خطة لهما فذلك راجي ساقي فوقت وعلى بشوي وكان شابته مناسبة دخل جلس في علية بالخانة شابته أو يوقف قتلي على البلاط فبلاط باندې بلاط یو ډول ځای ته وي باپ د مسجد پر دې ځای کې وکړي یا د جمدان مظلمه نه ده نو جایز دي او دې کې عزت دلالت کوي په دې چې خپکی دیږي نه جواب دي او دا مسلمه نه ده په دې راندا جایز دي شابه دي بالکل لا نه څنګه پرې کول ظلم نه دی دا مخلوق خدا د ضرر نه بچ کې ها
او دا تیر شوي ښه یو بل سره یې ظلم نه کوي بس پیغمبر وزیر آزار دې پرېږدي ها روحبا وایي هم دې ته چې اذن د صاحب پکې نه او بعضې وخت کې یو شي اوچت کړي نو دلالتاً رضا وي لکه ستا په کمره کې یو ملګري د بل ملګري شي اوچت کړي دلالتاً رضا نو ځکه دا بغیر اذن صاحبه وي چې هغې باندې نخبه مو عایشه وه او خنزیر ما ته وه وګورې مولانا صاحب دا په اذن د امام کې ښه بې د اذن د امام نه به نه کې ولې دوی فساد او فتنه به بیا جوړه شي پوهېږي په خبره او که داسې وي چې یو خنزیر دی او د هېچا مملوک نه دی نو بیا یې وجلی شي او دارنګه یو صلیب دی یو ځای کې پروت دی د چا مملوک نه دی نو ماتولی شي او که دا د چا مملوک وو نو اذن د امام پکې ضروري دی شابتې او علما لیکي که ذمیان دي او هغوی د خپل صلیب عبادت کوي په خپل عبادت خانه کې او ذمیان دي تا لا ټیکس ورکوي وغیره او جزیه نو نشي ماتولی ورپسې شه حکما مقصدا ځکه یې ماتوي بالکل چې کومې چاټۍ کې شرابي که ستا خپل مملوک یې خو ماتولی شي او که ستا مملوک نه په اذن د مالک یا په اذن د امام شابتې چې فتنه جوړه نه شي وتخرق الزقاق او تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق الزقاق دو معنی دي یو معنی زق مشک ته وایي پوهېږې مشک هغه د شرابو سکش به دا معنی ټیک ده فین کسر ثمنا او صلیبا او تنبورا تنبور پېژنې رباب ستار رباب او معلوم تقرأ بخشبه فجائز ووتي شريح في التنبور انكسر فلم يقضي فيه بشيء بهر کې مونږ وایو چې دا ماتول ممنوع دي داسې باندې هغې وجه ده چې دا سبب د فتنې او د فساد بین المسلمین او بادشاہ ته ووایه نو بادشاہ که درته اذن وکړو یا قاضي بیا ماتولی شي پوهېږې په خبره لوس ورپسې شه دا خو بادشاہ اعلان وکړو رسول الله مبارک کنه ها دا کور دی کور کې بالکل ستا د بچو یا کور ته ماشومان وروړي مات کوه بیا دې مالکې یو سړی دی او تا باندې حمله وکړه مال یې درنه یا ستا ذات ته نقصان درته او ته مړ کړې شهید شوې او که تا مړ کړه نو په تا هېڅ هم نشته که تا مړ کړه دیانتاً در باندې څه نشته قضاءً به قاضي له مسله دي خامخا دیانتاً ستا په مال یا ستا په ښځه بچي په ته حمله کولو ته پرې مخکې شوې دیانتاً هېڅ هم در باندې نشته شابه دون عند حفظ ماله
ها نو کذوات الامثال مثل ورکه او کذوات القيم قیمت ورکه ها عائشہ کرو ها زینب شابا زینب مصوره ده خادم لاسي وو نو کاسه پرې وته ماته شو وزمها رسول الله مبارک ټوټه را جمع کړی او طعام په جواجر ځای نشي وقال كلوا حبس استاذ بنك او عائشہ عمر کم دا اصل کې تاسو ته ما مخ خبره کړو او کا صحت دا فرغو فارغ د فرات نه په فارقات صحیحه وحبس المكسوره هغه د کوټې نه روغ اور په مکسوره او تفریح خاله او پس یې ځا د دیوال ته ورغلا ولا به جوړه کوټه دی ولا نو انا کړه ولا به جوړه یا قیمت ورته ځان به جوړه کی ها خبره یاد راکنه جوړه ولا دې جواب ورته موضوع نو موږ باندې شروع شي جواب یې مور لوا کوم شیخ الاسلام موږ ورستو کول شي لیکن سړی نه سړی ها اللهم لا تمت بموجنا حتى تؤكل المكون ذا زناکار و خل یعنی رسوه وشی پی خیره و صوفا مولانا سے برات اختتام دا تمت کو کی دخوا موت ذکر پکر آده ها ودر فتنکم دعوت چاہد ظالمان و رسول ها وقنا پیش شوا در کلام کنا ریمکارو تو آوال رائل جزا فدانی قادر تو بچی او شو نو چیوی دا بچی کرده تو خونه واده کرده پیر بومن جو رای چی اولا جو رای تو کسلو سو ما سرو او مای ولا ما تکلا او ناظر ہے کہ وہ سب بو چی تدل تریتا کروتی مون کوئی کتے عبادت کے تاکو سب زینی ولی وسبوه نارم نیک سلی فتوزع وصولا ورق دینی ولی فتوزع وصولا بیارا یا ما شبتا بمن ابوک یا غلام اغوی الرغائی اری ابن مراد ابی مصطلح ندی خان اری مراد دا که پیدا دا چاہنے قالو نبی فاما تکن وصولو در جوڑو تخلیب بزرگی بلا اللہ من توین دے مناسبت سبا لیکن مولانا سے با دا یو سو معشومان و دا کرامت شو و معشومالی که خبری کردی یو دار یو حضرت عیسی علیه السلام دی اگر معشومالی که خبری کردی یاد دی کنه او بعض علماء وی یو شاهد من اهلها یو اگر یوسف علیه السلام براعتی چی کو یو اگر معشوم دی بلکم یو دی یو بلو رسول الله مبارک لراوت صنعا یو خزی و حجت الوداع کی معشوم هغه وخت سره پیدا شو سترګې لا نه غواړي چې تحنیک ولا نبی علیہ السلام کی تحنیک پیژن تجربه وسره راوا یو ګنتی دو نبی علیہ السلام وته ما پیژن صحابه حیران شو نا معشوم سترګې غواړي یشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبد الله ورسوله هغه ته به برکت استنعاوي اما شوتا یو بل د هوتره نه یې شو جی ادا شکر یوسف علیہ السلام کو ماوی کیا تو دے کنیسی والا خدا شاہد مدوی قضا زبردست